غټ اختر را روان دی او د قربانۍ مسله ده پکې. نو دا سنت چې مونږ ژوندې کوو دا خو به درته وروسته ته ویم چې دا ولې دا مکمل واقعه به درته بیا ویم. خو ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته حکم شوی چې د بچی په مرۍ باندې چاړه راکاږه. ابراهیم علیه السلام هلته عقل نه جنګوي چې یا الله بچی ولې حلال کما د قصور څه دی او ما سره خو کور کې پیسې نشته او د پلانکي را باندې دومره قرض دی پلانکي لا نه دونه پیسې راکړي هغه به ورکومه د کور قرض دی زوی له به واده کومه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام زر چاړه رالی د خپل بچي په مرۍ باندې راکاږي او ما تا ته ویلې کېږي چې دغه دومره ثواب به درله درکومه لکه بچی چې د حلال کو د بچي په مرۍ چې د چاړه راښکله یو ساروی حلال که په هغې باندې بدله دومره ثواب درکه. ما تا پکې څومره چون چې راکوه یاره په ما باندې قرباني کېږي او کنه نو څنګه بني اسرائیل هم د ځانه جوړ کړي دي. عالم له به راشي قرباني را باندې کېږي او کنه نو ما ته څه پته لګي ستا د کور نو خامخا به زه تپوس کوم چې تا سره څه دي یاره ما باندې خو دا پلانکي م قرض دي دا پلانکي م را باندې دونه پیسې دي دومره پیسې را باندې د دکاندار هم دي اوس را باندې قرباني کېږي او کنه نه خو تا ځان له په خپله پتو ورکړله چې هغه سم کم در سري دی هغه دې پټ کړه او چې کم در سره نه دی هغه دې ښکاره کړه نو خامخا به زه ورته یم نه پتا قرباني نه کېږي دی روان شي ښه سور کړي زړه کې خوشحالي چې زه ملا مې هم دوکه کو الله مې هم دوکه کو نو زما به هم دوکه کې الله به هم دوکه کې خو په دنیا کې الله خو نشي دوکه کولی دا ځان سره دوکه ده. یخادعون الله وهو خادعهم دی الله له دوکه ورکوي خو الله به د دې دوکو بدله ورکوي سزا به ورکوي. اے حضراتو ما او تا ته ویل کېږي څاروي حلال کوي ډېر خلک ښه مالدار یا چې د اختر ورځې راشي یاره په ما باندې قرباني نه کېږي ولې نه کېږي سخت کال را باندې قرض زیات دی څومره قرض در باندې یو 2 لکه خو به وي خو دې ته نه ګوري چې په کور کې مې کالې پروت دی په بینک کې مې پیسې پرتې دي هغه نه خوځوم را خوځوم د ضرورت نه مې زیات سامان شته یاره وایي دې باندې خو ډېرې پیسې لګي کو دا قرباني کوې نو تا ته چا ویلې چې ته میخه حلاله که تا ته چا ویلې چې ته میخه کیسه ونیسه ورکوټې څاروی راولې یو غوا راوله یو سقی راوله ورکوټې سقی چې صرف او صرف قرباني پې کېږي او وینه تویول دي منګه دا وینه تویول هغه اله وایو چې کله بل له غوښه نه ورکو وایي صرف وینه تویول دي نو او دې ته نه ګورو چې صرف وینه تویول دي نو ورکوټې څاروی راول 9 کسان پکې که الله پاک تا نه رانیسي چې تا خو ورکوټې څاروي حلال کو او دا دې څه وکړه نه فرض د ځانه ساقط که ورکوټې څاروي په 80,000 باندې په 9 کسه باندې واخلې په 6 کسه باندې په 15 کسه باندې ورکوټې څاروي حلال کېږي. حضرات ما او تا د قربانۍ حکم دی چې څاروي حلال که منګه د څاروي په مرۍ باندې چاړه نشو راښکلی څومره ناشنا هیلې وله لټو هو لټوه وله څه به وکړې د زوی دپاره لګی د لور دپاره لګی د نوسي دپاره لګی همدغه بچي به در پسې زه دا بار بار ویم چې همدغه بچي به در پسې کو مړ شوې د ټماټرو روجي هم در پسې نه پخې په خپل لاس باندې اوس در سره شته ځان مه ګناهګاره وه وس ما خو تا ته وویې چې د غټه حصه دې وس نه کېږي وړه حصه 100,000 والا 15,000 والا دونه خو کولی شي که نه